امام بخاری دا حدیث مبارک روایت کړی دی، امام مسلم دا حدیث مبارک روایت کړی دی، متفق علیہ حدیث دی. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ دا ډیر عجیبا ایمان افروز حدیث دی، ډیر زیات خیستا. اسامہ فرمائی د زړه په وګو باندې دا واوري. اسامہ ابن زید فرمائی انسان باندې غونه ببرشي ویچه حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یوزل مونږ صحابه کرام په عربو کې یو قبیله ده جوهینا، د جوهینا قبیله په طرف باندې چې هغه ټول کافرانو داغه په طرف باندې یو سریا یو د صحابه کرامو لشکر د جهاد د پاره ولېګ، ویچه مونږ لاړو شپې شپې الته ورسېدو، د شپې شپې او پاوی باندې چې د ګیرا واچولا په انتظار کیو. اسامہ ابن زید فرمائی چې کله چې سبئی شو نو په سبئی ټیم کې د قبیله جوهینا د اغوی د اوبو د سکلو ځایو چې اغیله د قبیله د جوهینا یو کافر راغی او هغه ځای نه یې اوبه اخیستې، او دا هغه انسانو په یو روایت کې راځي دا هغه انسانو چې ډیر صحابه کرام مبارکان یې شهیدان کړي په دغه سریه کې قاتل مو. اسامہ ابن زید فرمائی ویچ یو زوما او یو را سربل انصاری صحابی رضی اللہ عنہ ویچ سحر شکل دی ابول راغی ویچ زا او اغا انصاری صحابی رالو او په دغه انسان باندې ګیرا واچول او غیر موکا، حالانکه قاتلو کافرو صحابه کرام مبارکان یې شهیدان کړي. کله چې دی غیر شرالما او دا کسان را نتاو شو، زتر انصاری صحابی فرمائی زتر تاو شما، او اسامہ ابن زید فرمائی زتر تاو شما او غیر موکا په قتل باندې ډایرک یو وی چې لا اله الا الله دا کلمه یو وی. ما ته پته وا چې دا کلمه ازما د توري د خوف د وجه نه وي، چې څنګه چې لا اله الا الله یو وی. انصاری صحابی اسامہ ابن زید فرمائی چې هغه خپل لاس ایثار کا، انصاری صحابی په یو سیټ باندې شو، هغه وی چې زدا انسان نشم قتل کولای ځکه لا اله الا الله یو وی. انصاری صحابی خو په سیټ باندې شو، خو اسامہ ابن زید فرمائی چې ما ته پته وا چې دا کلمه زما د خوف د وجه نه وي، زما د توري د یری د وجه نه وي، چې زبیام راولې کېدم او هغه انسان هغه وبو سره ما قتل کا. اسامہ ابن زید فرمائی کله چې ما قتل کا او مدینه منوره لرالو، په مدینه منوره کې دا سریه واپس شو، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لا یو کس خبر ورکا چې داسې یو کسو جوهینا د قبیله د صحابه کرامو قاتلو اسامہ ابن زید گیر کا، او چې کله گیر کا دا کلمې ورته ویل چې لا اله الا الله، هغه نه پسم اسامہ ابن زید راولېږي دا او هغه انسان یې قتل کا. کله چې دا خبره صحابه کرام فرمای چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اننګي مبارکان د غسین تکسر شو، سخت غصه شو، لکه څوک چې انار د پیغمبر علیه السلام په اننګو کې نچوړ کا. ورشه اسامہ ابن زید راوالا، کله چې اسامہ ابن زید راغی ولې دا داسې کار وکړه، ولې دا لا اله الا الله ویون کې انسان گردن کټ کا مړی ولا کټ کړه، هغه ولې قتل کا؟ یا رسول الله مبارک صحابه قاتلو، یا رسول الله مبارک ازما د توري د یری د وجه نه کلمه ویلا. کلی چې دا خبره ورته وکړه حضور علیه السلام ورته فرمایي افلا شققت عن قلبه حتى تعلم، اے اسامہ ابن زیدہ چې ته دا خبره کوي چې زما د توري د یری د وجه نه کلمه ویلې ده، آیا ستا یې سینه سری کړې وه، تا یې زړه سری کړو، په هغه زړه کې دې دا سر ور داخل کړو، زړه دې کتل او زړه دې پړاو کړو چې آیا دا کلمه ولې ویلې ده؟ کنه صرف ځان نه وای، یعنی دا یو غصې د وجه نه ورته وي، تا ته د زړه څه پته ده چې دا یې زړه نه ویلي که دا یې ستا د توري د خوف نه ویلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سور ته فرمایي اے اسامہ ابن زیدہ رب لبس جواب ورکې قیامت په ورځ باندې چې دا انسان راشي او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. د الله په دربار کې چې کله دا انسان حاضر شي رب ته به څه وایي؟ ګوره حضور علیه السلام اسامہ ابن زید ته رب ته به څه وایي؟ د مبارک قسم خوري
وی چې ما دا خواهش وکړه چې کاش چې د دغه انسان قتل نه مخکې ما ایمان نه وای راوړی، زه مسلمان نه وای، ما ایمان د دغه انسان د قتل نه پس راوړی وای، ما دا خواهش وکړه. وی چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل یا رسول الله ما د پاره بخنه او مغفرت دعا وکړه. ګوره اسامه صحابي فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمدغه الفاظ درې ځل وی او دا مجلس نو اوچت شو کور ته لاړ. نور یې هیڅ مونوي چې اسامه قیامت پورز باندې شدا سړی سره د کلمې راشي الله تستا شکایت وکا تب الله تڅوي تب الله تڅوي تب الله تڅوي دا الفاظ یې درې کرتی وی چې رسول الله مبارک مجلس نو اوچت شو ولاړ. دومره ناراض او خفه شو په دې خبره باندې چې یو انسان لا اله الا الله اوه بس دغه وینه په بل انسان باندې حرام ده حرام ده حرام ده، دا یاد لري. نو دا او بیا هغه انسان چې ګیره یې سپینه شي په ایمان کې، پیدایش یې وشي په ایمان کې، پلار او نیکه او د هغه نیکه آیا مسلمانان تیری د دغه ایمان گواهی خلقو ورکړي چې دا مسلمان مؤمن دی او هغه مسلمان مؤمن ته نعوذ بالله څوک راولګي او سر یې کټ کا او وینه یې توی کا پناه حق باندې. تاسو اندازه کړئ شئ چې قیامت پورز باندې بعد الله جل جلاله په دربار کې څومره سخت حشر د دغه انساني. اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه بخاری. اول نمبر په حقوق العباد کې، په حقوق العباد کې ټولنا اول نمبر اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ټولنا اول نمبر چې خدای پاک به پختنه کا الله جل جلاله به سوال کا په حقوق العباد کې ټولن اول کومه خبره ده چې کوم مسلمان د بل مسلمان وینه توی کړي نعوذ بالله ټولن اول تپوس با په حقوق العباد کې د دې